آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون صدق الله مولانا العظيم. دا سورة الرعد مکی صورت تے 43 آیتونو باندې او په 6 رکوعاتو باندې مشتمل دی. دې کې چونکې الله رب العالمین د رعد ذکر کړی دی ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. رعد دا د هغې فرشتې نوم دی کومه فرشته چې د باران په ورولو باندې مقرر ده، او یا رعد دا هغې آواز ته ویل کیږي کوم چې د باران په وخت کې د پړق نه وروستو مونږ او تاسو ته په غوږ باندې راځي. نو الله رب العالمین دې آیت کې په دې صورت کې د توحید نه او د رسالت نه او د بعث بعد الموت نه د هغې نه بحث کړی دی د مکی صورتونو د موضوعاتو مطابق. مخکنی صورت سره ربط په اختتام کې الله رب العالمین د قرآن کریم د هغې ذکر کړی دی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اثبات د وحي و اثبات د قرآن. د دې صورت په آغاز کې هم اثبات د وحي و اثبات د قرآن. تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق. آغاز شوی دی د حروف مقطعاتونه. مقطعاتو ته مقطعات ځکه ویل کیږي چې دا د تلفظ په دوران کې پرې کړي شوي ویل کیږي. الف لام را، نو الف د لام سره څوک نه تړي او لام د میم سره څوک نه تړي او میم د را سره څوک نه تړي، ځان ځان لوي الف لام میم را. دې ته مقطعات ویل کیږي. الله اعلم بمراده بذلك، یا بعضې مفسرینو د دې ترجمه کړې د الف د دې نه د اسرار، لام لطیفه، میم مکارمه، را رشد. اسرار لطیفه مکارمه للرشد، د هدایت دپاره هغه باریک او د عزت وړ رازونه الله رب العالمین په دې صورت کې راوړي دي. نو ابتدا کې فرمایي تلک آیات الکتاب، دا مذکور یا په اعتبار د رتبې سره بعید او بلند، ځکه مشار الیه، ځکه اشاره د بعید ورله استعمال کړه. تلک د هذه په ځای باندې سوي تلک آیات الکتاب، د آیاتونه د کتاب دي.
تاسو ویلي د کوم صورت په آغاز کې چې کتاب راشي نو په دقې صورت کې به د سابقو کتابونو سره مشترک دلایل دا به په دقې صورت کې ذکر کیږي او چې په کوم صورت په آغاز کې قرآن راشي نو په هغې کې به داسې دلایل ذکر کیږي چې هغه خاص د قرآن چې کوم دی نو امتیازي شان وي. نو فرمایي تلک آیات الکتاب والذي انزل الیک من ربک الحق. علما مفسرین دلته یو ډېره عجیبه نکته لیکي. فرمایي و خو د عطف دپاره دی، عطف د مغایرت دپاره پته لګي داسې چې دا کتاب والا وحي او والذي انزل الیک من ربک هغه وحي کومه چې نازلولی شي تا ته ای حبیبه د جانب د رب ستانه الحق دا دواړه حق دي. نو اول نه به مراد د کتاب نه به مراد وحي متلو شي او والذي انزل الیک من ربک الحق د عطف للمغایرت په تقاضا باندې به د دې نه چې کوم دی نو ګویا کې وحي غیر متلو شي، احادیث مبارکه به ترنه مراد شي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو تکرار به رانه شي، ځکه تکرار په کلام کې دام یو نوع د نقص ده. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو د دې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې فرمایي تلک آیات الکتاب دغه آیاتونه د کتاب دی یعنې د قرآن دی والذي انزل الیک او هغه څه چې نازل کولی شي تا ته حبیب من ربک د جانبه د رب ستانه الحق هغه حق دی او سچ دی ستا حدیث دا هم چې کوم دی نو ګویا کې د وحي حصه ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي یوحى ولكن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلقونه نه پوهیږي. نن سبا دو قسم فتنې داسې دي چې هغه د حجیت حدیث نه انکار کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ یو د غلام احمد پرویز د هغه فتنه ده، صرف او صرف د قرآن اقرار کوي او د حدیثو د حجیت نه څه کوي؟ انکار کوي. او د هغه په لار باندې روان جاوید احمد غامدي، نو دا غامدي چې کومه فتنه ده دی هم د قرآن د حجیت نه څه کوي؟ انکار کوي. دی وي وحي بس دقه یوه ده چې د قرآن په شکل کې مونږ ته راغلې ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ د دې دور د فتنو نه به ګورئ ځان خبروئ ښه، یوازې هغه د زړې زمانې هغه معتزله به نه ځوتوئ ځکه کو هغه نه وي، هغه د هغې وخت فتنې وي ځکه به یې زمونږ په نصاب کې ویلې. اوس د دې وخت چې کومې فتنې دي د دې نه به ځان آګاه ساتئ. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ څه وخت به درته انشاءالله د جاوید غامدي د هغه چې کوم دی نو ګویا کې په عقایدو باندې او په فتنې باندې په هغې باندې به درته څه وخت انشاءالله تفصیلي بحث کوم. خو بهرحال فرمایي حجیت حدیث نه هغه انکار کوي. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلقونه مراد ترنه اهل مکه دي په دقه وخت کې ښه هغې چې کوم دی نو ایمان نه راوړي. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک ته الله رب العالمین څه ورکوي؟ تسلي ورته ورکوي. الله الذي رفع السماوات الله رب العالمین هغه ذات دی. اوس د الله د خالقیت دلایل شروع شو چونکې مکی دور دی او کافران الله به حیثیت د خالق نه مني او که مني نو نور شریکان ورسره مني. نو د دې وجه نه چې کوم دی نو ګویا کې په دې کې زیات بحث هغه د الله په خالقیت او د الله په وحدانیت دی. نو بیا په دلایلو کې دلایل علوي دا چې کوم دی نو ګویا کې مخکې کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دلیل علوي دا ورله راوړي. نو فرمایي الله الذي الله رب العالمین هغه ذات دی رفع السماوات چې پیدا پورته کړی دی السماوات اسمانونو لره بغیر عمد ترونها بغیر د هغې ستنو نه چې تاسو اینئ دقې ستنو لره. تاسو په دې خپلو سترګو باندې چې کوم دی نو ګویا کې د اسمان دپاره ستنې اینئ نه، معمولی سیز بغیر د سهارې نه نشي پاتې کېدلی او ټینګېدلی. نو دا دومره لوی اسمان دا کوم یو ذات بې ستنو راټینګ کړی دی؟ دا د الله په قدرت باندې یو ډیر عظیم دلیل دی او یو ډیر لوی دلیل دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ آیا د اسمان د جرم او جسم وجود شته دی کو نشته دی؟ نو تاسو به په فلکیاتو کې ویلي هدایت الحکمت مو ویلی دی؟ هدایت الحکمت یې سبقونه مو باسلی دی؟ مبزیتي مو باسلی ده؟
دا خو بس زمونږ لوی تاوان دی کنه. فلکیات په جدید دور کې ورته اسټرانومي وي. دا ګوره دا ټول علوم به زمونږ په دې اسلامي کتابونو کې پړاوېدل. دا فلکیات دي، دا طبیعیات دي، نن سبا ورته فزیکس خلق وي. دا حیاتیات دي، نن سبا ورته بیولوژي خلق وي. دا ریاضیات دي، نن سبا ورته میتھمیټکس خلق وي. دا موسمیات دي، نن سبا ورته خلق میټرولوژي وي. دا ټول علوم به زمونږ او ستاسو په دې کتابونو کې په هغې کې به پړاوېدل. بهرحال دغه فلکیات خو د فلاسفه وو، او د فلاسفه د فلکی دغه سره سوچونو سره او نظریاتو سره زمونږ د متکلمینو ډېر زیات اختلافات دي. فلاسفه هغه د اسمان دپاره جسم نه مني. د اسمان دپاره جسم هغه وایي دا مونږ او تاسو ته چې دا کوم شین په نظر راځي، مونږ وایو اسمان شین دی، شین اسمان. وایي دا در اصل دا هوا نه ده، دا هوا دا خلا د دې دواړو دا ته دا دومره ډک شوی دی لکه دا اوبه نه دي. اوبه د دې اوبه وایي خپل رنګ نشته دی، خو دا اوبه چې څومره جوړېږي نو دا رنګ دومره تک شین کېږي. پوه شولې په خبره باندې که نه؟ د تک شین ډن نه ته په جام کې اوبه راواخلې نو د جام هغه اوبه هغه شنې نه وي او د ډن هغه اوبه شنې. نو وایي دا در اصل د دې اوبو دا تهونه چې د یو بل سره چې کوم دی نو پرله پسې ملګري شوي دي، نو د دې نه یو رنګ جوړ شوی دی. نو وایي دا مونږ او تاسو ته چې په نظر راځي دا شین دا اسمان نه دی، دا اول هوا ده، بیا ورپسې فضا ده، بیا ورپسې خلا ده. نو دا ټول چې د یو بل سره رايوځي که نو د دې نه څه جوړ شو؟ د دې نه وایي دا شین رنګ جوړ شو. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ د دې لحاظه د اسمان خپل څه وجود نشته دی. دا غلطه فلسفه ده. د قرآن کریم چې کوم دی نو ګویا کې د هغې نه د اسمان جسم ثابتېږي. د سماء انفطرت یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. کله کله پخوا به چې کوم دی نو هغه دغه وو که نه، هغه د اوسپنې هغه ترتوړي غوندې به و، داسې پیپ غوندې شکل کې، نو په هغې کې به یې دا کاغذ دقه شانتې راغونډو، یوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نو دا به پکې بیا دقه شانتې وردن نه کو. نو الله یې تشبیه ورکړی دی، مثال یې الله ورکړی دی، اذا السماء انشقت. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دا ټول په ټوله د دې خبرې دلیل دی چې اسمان جرم او جسم دا وجود لري. پوه شولې په خبره باندې؟ اوس جدید چې کوم فلاسفه دي او ساینسدانان دي، د اسټرانومي ماهرین دي، هغوی هم وایي د وړمبني اسمان ته دا 65 ارب کیلومیټر دا فاصله باندې د یو بل دا پلنوالی لري. 65 ارب کیلومیټر د نوري سال په اعتبار سره. نور زمونږ او ستاسو نه د 8 منټ نوري سال په فاصله باندې دی. نو د 24 ګنټو هغه، نو د یوې هفتې هغه، نو د یو کال هغه. تاسو په دې خبره باندې ورستلی که نه؟ نو بیا 100 کاله او بیا 1000 کاله او بیا چې کوم دی نو کروڑ کاله او بیا 65 ارب. الله اکبر. دا د یو اسمان ته دی او بس دغه پرده چې کوم دی نو الله بره قایمه کړې ده. او بیا د دویم اسمان د هغې ته د 1,30,000 نوري سال په فاصله باندې په دې کې وسعت دی. 1,30,000 نوري سال. دریم اسمان د 20 लाख نوري سال په فاصله باندې دا وسیعتر. بیا څلورم اسمان 10 کروڑ نوري سال. بیا پنځم اسمان 1 ارب نوري سال په فاصله باندې دا وسیعتر. او بیا شپږم اسمان 20 ارب نوري سال. او بیا اوم اسمان. نو د اوم اسمان په باره کې جدید ساینسدانان د فلکیات وایي دې باندې زمونږ هم ذهن کار نه کړي، دا لا محدود وسعت لري. دې ته لا تر اوسه پورې عقل زمونږ اندازې او زمونږ تخمیني، خو دا ټول تخمینجات دي، ګورئ ښه دا اندازې دي. د دې نه داسې معلومیږي چې جدید ساینس چې کوم دی نو هغه د اسمان جرم او جسم ثابتوي. اوس ما ته وګورئ د قرآن کریم د دې آیت نه دا تاسو ته مې دا دومره ډېر تحقیق ولې ووي، دا مې درته ځکه ووي. هوا بغیر د ستنې نه ساتل اس کمال خو نه دی.
بغیر د ستنې نه خو جسم راټینګول څه دی؟ دا کمال دی. تاسو په خبره باندې ورسېدلی که نه؟ پته ولګېدله چې اسمان جسم لري او جسم یې څه وړوکی جسم نه دی، صرف اسمان اول د 65 ارب نوري سال په فاصله باندې وسعت لري. 65 ارب نوري سال، نو 8 کروڑ کیلومیټر فاصله کې زمونږ نه 15 کروڑ کیلومیټر فاصله کې زمونږ نه نور دی، او دا صرف د 8 منټ چې کوم دی نو نوري فاصله ده. اوس تاسو سوچ کوئ چې دا وړمبنی اسمان دا به په خپل آپس کې څومره لوی ته او څومره لوی وسعت لري. د وړمبني اسمان سره دا وسعت دی. بس د انسان دماغ په دغه ځای کې د الله په خلق کې چې کوم دی نو ګویا کې دا حیران شي بالکل. ښه نو بهرحال فرمایي بغیر عمد ترونها، بغیر د هغې ستنو نه چې تاسو یې اینئ. دا سماوات جمع د سما. سما په یو څو معنو باندې استعمال شوی دی په قرآن کې. دا ولیکئ ځان سره، دا به ځای په ځای راځي نو زه بیا تاسو ته نه وایم. سما په معنا د وریځې سره هم استعمال شوی دی، او کصیب من السماء فانزلنا من السماء ماء، دا په معنا د وریځې د سحاب سره. سما په معنا د وریځو چې کومه فضا ده چې مختلف قسم وریځې پکې راغونډې شوي وي. وينزل من السماء من جبال فيها من برد. دریم سما په معنا د باران سره. وارسلنا السماء عليهم مدرارا وارسلنا المطر عليهم مدرارا. سما په معنا د باران سره. سما په معنا د کره هوایی سره. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء، دا بر هوایی کره. سما په معنا د کور د چت سره. فليمدد بسبب الى السماء. او سما په معنا د ټولو علوي کائناتو سره. ثم استوى الى السماء وهي دخان، دا په معنا د علوي کائناتو سره، د سماوي کائناتو سره. نو دا مختلف استعمالونه د سما دا شوي دي په مختلفو معانی و مفاهیمو کې. نو فرمایي الله الذي، الله رب العالمین هغه ذات دی، رفع السماوات پورته کړي دي اسمانونه بغیر عمد، بغیر د ستنونه ترونها چې اینئ تاسو هغې لره. ثم استوى على العرش، او بیا الله رب العالمین استوا کړې ده په عرش باندې. استوا على العرش دواړه معانی د متقدمین او د متاخرین به یاد ساتئ. یاد دي درته تنزیه مع التفویض د متقدمین و معنا. الله منزه دی د جسم نه. تاسو پوه شولې په خبره باندې. البته لفظي ترجمه یې مونږ بالکل ټیک ټاک کوو. الله رب العالمین استوا وکړله پس شیز باندې په عرش باندې کما یلیق بشانه مع التفویض. بس نور مفهوم هم چاته وسپارلو الله ته وسپارلو چې د الله د شان سره چې کومه مناسبه وي. تاسو پوه شولې په خبره باندې. او د متأخرینو معنا هغه د تأویل ده، او هغه سره ثم استوى على العرش، ثم استولى على العرش. الله استیلا وکړه، غلبه وکړه په عرش باندې. عرش ویل کېږي د کائناتو مجموعې ته. نو الله دا ټول کائنات په خپل قبضه قدرت کې واخیستل او پوره اتارټي په خپل لاس واخیستل. نو تاسو وایئ چې دا ثم خو د تاخیر دپاره راځولې، د دې نه مخکې د الله په قبضه قدرت کې نه وو. تاسو دې خبره باندې ورسېدلی که نه؟ دې خبره باندې تاسو ورسېدلی؟ فرمایي نه، دا په وجود کې نه و راغلي. لا په وجود کې د راتللو سره الله کنټرول په خپل لاس واخیستل. تاسو دې خبره باندې ورسېدلی؟ شاباس. نن سبا چې کوم ملحدین دي، ایتیست دي، د الله د وجود نه منکرین دي، د هغې د ټولو نه لوی سوال دا دی. دا زده کړئ ښه، دا د یونیورسټۍ والا او کالجونو والا هلکان اکثر دا سوال کوي. د هغې د ټولو نه لوی سوال دا دی الله چېرته دی؟ الله چېرته دی؟ تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ تاسو ورته ووایه دا کمپیوټر چې چا ایجاد کړی دی
نو دا موجد دا ایجاد کوونکی په دې کمپیوټر کې دننه دی. دا کائنات چې الله پیدا کړي نو دا لازمي خبره ده چې الله په دې کائنات کې نو دی به درمانه دوی متراس کی نو په کم ځای کې دی الله. نو ته الله په یو حد پورې په یو مکان پورې خاص نه دی، په یو طرف پورې، لکه ستا د جسم دا روح دی. نو ته دا ویلی شي چې زما د جسم دا روح دلته شته دی او دلته نشته دی. د په دې ټول جسم کې سرایت نه دی کړی. دې خبر تاسو پوهېږئ؟ او دا روح دا څوک په سترګو لیدلی شي؟ په ژبه یې څکلی شي؟ په غوږونو یې اورېدلی شي؟ په سترګو یې لیدلی شي؟ په لاس یې مسه کولی شي؟ بس په خبره باندې پوهېږئ؟ یو غیر مرئي سرایت کوونکی څیز ستا په خپل جسم کې موجود دی. نو په دې ټولو کائناتو کې الله رب العالمین په هر ځای کې داسې موجود دی لکه روح چې په جسم کې موجود دی. او ستا دا روح ستا په جسم کې د یو مکان او د یو جهت پورې خاص نه دی. نو الله رب العالمین هم د یو مکان او د یو جهت پورې خاص نه دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ او بیا به وایي ښه نو د الله کله پیدا شو؟ نو دا کله دا خو د وخت نه تعبیر دی. نو وخت خو پیدا کړی الله دی. نو چې الله په خپله باندې وخت پیدا کړی دی نو الله به په وخت کې چې کوم دی نو ګویا چې ته محدود کې د دې معنا خدا ده چې دا خالق به په دې مخلوق کې نو خالق او مخلوق خو ډېر لوی نسبت دی. آیا دا ساینسدان تاسو چرته لیدلی دی چې د موبایل ایجاد کوونکی ساینسدان دی په موبایل کې دننه د ګړۍ ایجاد کوونکی ساینسدان دی په دې ګړۍ کې دننه د کمپیوټر ایجاد کوونکی دی په دې کمپیوټر کې دننه د ګاډي ایجاد کوونکی دی په دې ګاډي کې دننه. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ نو چې کله ایجاد کوونکی په هغه خپل چې کوم دی نو ایجاد شوي څیز کې دننه نه وي نو پیدا کوونکی ذات دی به ته څنګه په هغې پیدا شوي وخت کې دننه چې کوم دی نو محدود کې دا څنګه کېدلی شي؟ ګوره هغه خلک خو ګورې قرآن نه مني. دهریه چې دي هغه قرآن نه مني. نو که ته ورله د قرآن د آیاتونو نه دلایل پیش کړې نو هزار پیش کوه نو هغه تا ته ووایي نه زه ایتیست یم، ما ته زه ریشنلیست یم، ما ته د عقل مطابق چې کوم دی نو خبرې کوه، زه نقل نه منم. نقل خو تا جوړ کړی دی ځان له خپل څه خیالات دي څه سوچونه دي افکار دي. ما په عقل مطمئن کا چې الله چرته دی، الله د کلی نه دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ او دا قسم چې کوم دی نو ګویا کې سوالات دا نن سبا زمانه کې دا جدید تعلیم یافته طبقه دا چې کوم دی نو د خلقو په ذهنونو کې ورکړي او شکوک او شبهات دا کوي. د هغې بنیادي وجه هغه د قرآن نه لرې والی دی. چونکې زمونږ په درسګاهونو کې چې کوم ضروري دینی علوم دي هغه نشته دی. پکار دا ده چې زمونږ یو ځوان د ماسټر نه فارغېدلی ضروري اسلامي عقاید او په هغې دلایل دا ورته یاد وي، ضروري اسلامي عبادات او په هغې دلایل دا ورته یاد وي، اسلامي اخلاق اسلامي معاشرت د هغې خاکه د ده په ذهن کې پرته وي، د ده ذهن منتشر نه وي. اسلامي معاملات د هغې خاکه مجموعه صرف دا نه چې بالبسط والتفصیل چې کم از کم دا یې په ذهن کې پرته وي. اسلامي عدالت، اسلامي حکومت او ریاست د هغې اجمالي خاکه دا د ده په ذهن کې پرته وي. اوس د ده ذهن هم دا وایي چې بس اسلام خو د یو څو عقایدو د رسوماتو نوم دی او زیات نه زیات د لمونځ او د اودس او د روژې او د حج او د زکات نوم دی، بس خبره خلاصه په دغه ځای باندې تمت بالخیر. تاسو پوه شئ په خبره؟ د غریب ته هم دا پته نشته. نو بهرحال فرمایي ښه ثم استوى على العرش، بیا الله رب العالمین استوا وکړله په عرش باندې.
نو ما ته وګورئ خو څوک دا وایي چې ثم استوى على العرش نو معنا بیا دا پکار ده چې الله لره جسم دی او الله رب العالمین په خپل تخت باندې کېناستلو پوه شولې په خبره باندې که نه د دې وجې نه خو متأخرین دا معنا کوي د دې نه مراد د غلبه استوا په معنا د چا سره استیلا سره په کائناتو کنټرول الله په خپل لاس کې واخیستلو بس نو فرمایي وسخر الشمس الله رب العالمین مسخر کړی دی انور لره والقمر او سپوږمۍ لره دا الله تابع کړي دي نو ګوره دوی په خپل ډیوټۍ کې بالکل ذره برابر چې کوم دی نو سریمودي انحراف نه کوي په خپل ټایم راخیږي په خپل ټایم باندې پریوزي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نور کې الله رب العالمین دومره ډېره رڼا ورچولې ده چې د ساینسدانان په خپله باندې وایي د نور د پیدایش تقریبا 8 ارب سال وشو چې نور پیدا ده خو تر اوسه پورې چې د دې کومه رڼا استعمال شوې ده هغه د دې د صلاحیت 1% هم نه ده الله اکبر چې څومره رڼا په دې کې الله پیدا کړې ده څومره حرارت لا 1% هم نه ده استعمال دومره په دې کې الله صلاحیت ورچولې ده نو الله فرمایي وسخر الشمس مسخر کړی دی الله رب العالمین نور لرا والقمر او سپوږمۍ لرا كل هر یو د دې دواړو كل منهما یجري هغه چلیږي الی اجل مسمى تر یو نیټې متعینې پورې نو كل یجري لاجل مسمى د اجل مسمى نه دوه معنی کېدلی شي یو مطلب د دې دا دی چې دا نور دا په کال کې چې کوم دی نو ګویا کې خپل گردش پوره کوي څو ورځې کې 365 دن کې تاسو په خبره ورسېدلې او دا میاش دا هم په اجل مسمى پورې چې کوم دی نو ګویا کې یو راوند یو چکر پوره کوي چې هغه یو کم دیرش یا دیرش ورځې دي نو اجل مسمى نه دقه شو او جریان نه مراد یو چکر شو كل یجري هر یو د دې دواړو نه یجري دا چکر لګي تاسو پوه شئ په خبره باندې جریان نه مراد صرف څه شو یو سنگل چکر شو نو اجل مسمى پورې نو نور په 365 دن کې او میاش چې کم دی نو په 29 دن کې هغه خپل چکر پوره کوي یا كل یجري لاجل مسمى د قیامت د ورځې الله یو نیټه متعین کړې ده تر هغه نیټې پورې دا نور او دا سپوږمۍ دا به چې کوم دی نو ګویا کې څه کوي دا به حرکت کوي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو ما ته وګورئ د دې دوه قسم حرکت دي څو قسم حرکتونه دي دوه قسم حرکتونه دي یو حرکت داسې دی چې دا په ځای باندې دقه شانتې ګرځي په ځای باندې دقه شانتې ګرځي او دویم حرکت د دې بیز وی شکل کې د اګۍ نه د اګۍ په شکل کې د دې نور مدار دی مدار نو دا هغه ځای نه شروع شي نو داسې راځي نو په 365 دن کې هغه خپل چکر سکی هغه پوره کی پوه شئ په خبره باندې او دلته ځمکه هم چې کوم دی نو ګویا کې دا لګیا ده په خپل ځای باندې ولاړه دا هم څه کوي دا حرکت کوي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نو دا نور په دې خپل حرکت کې په دې بیزوي مدار کې چې په کوم ورځو کې د ځمکې ته رانږدې شي نو په هغه ورځو کې ورځ اوږده شي یوه د ورځې رڼا سیوا وي دوه او د ورځې ګرمایش هم سیوا شي نو دا ورځې د ګرمۍ ورځې وي تاسو خبره باندې ورسېدلې بیا دا د خپل حد نه را روانه شي نو هغه اخري سر ته چې کله ور ورسېږي نو دا بیا د جمعې ورځې شروع شي نور د ځمکې د سطحې نه لرې شي نو یو خو ورځ را لنډه شي او شپه څه شي اوږده شي او دویم د هغې هغه حرارت هغه په نسبت سره د مخکې ته هغه لرې شي نو چې د اور نه سړی څومره لرې کېږي دومره دا یخېږي تاسو پوه شئ په خبره باندې که لکه نن سبا د جمعې دا ورځې شپې چې دي نو کل یجري لاجل مسمى دا حرکت د دې چې کوم دی که نه دا بس لایف ټایم دی دا همیشه عمر بر دپاره دی دا روان دی او دا به روان یي یدبر الامر تدبیر کوي الله رب العالمین د ټولو امورو تدبیر د امورو تدبیر چاته ویل کېږي النظر على ادبار شیء د څیز په عواقبو باندې
په نتایجو باندې الله رب العالمین چې کوم دی نو فیصله کوي چې دا اوبه دا به ډوبول کوي که به نه کوي، دا اور به سوځول کوي که نه کوي، دا اور به پخول کوي که نه کوي، دا دوایي به ښه کول کوي که نه کوي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دا دې ته ویل کېږي تدبیر الامور. نو الله رب العالمین تدبیر کوي د ټولو امورو. اوس دا تدبیر د امورو دا تکوینی هم دی او دا تشریعي هم دی. تکوینی تدبیر دا په کائناتو کې چې کوم سیزونه الله بدلی را بدلی، دا ټول په ټوله د دې متصرف څوک دی؟ الله. او دا تشریعي تدبیر دا هم څوک کوي؟ دا الله کوي. د کوم امت دپاره په کوم وخت کې کوم نبی را لېږل مناسب وو، کوم حکم ورته کول مناسب وو. تاسو دې خبره باندې ورسېدلی؟ دې ته تشریعي تدبیر ویل کېږي. په کوم وخت کې کوم حکم موزون دی او مناسب دی، نو دا تشریعي تدبیر دی. نو یدبر الامر، الله رب العالمین تدبیر کوي د ټولو امور. یفصل الآیات، تفصیل سره بیانوي الله رب العالمین نشانې خپلې واضح کوي الله رب العالمین نشانې خپلې. لعلکم بلقاء ربکم توقنون، شاید چې تاسو په ملاقات د رب تاسو باندې یقین لرونکي شئ، چې تاسو په بعث بعد الموت باندې ایمان راوړئ. الله په تفصیل سره خپل قدرتونه تاسو ته بیانوي د دې دپاره چې تاسو د الله په دې قدرت باندې هم یقین قایم شي چې الله رب العالمین دوباره ژوندي کولی شي. وهو الذي الله رب العالمین هغه ذات دی مد الارض وجعل فيها رواسي وانهارا، چې راکاږلې د ځمکې لره. مد چاته ویل کېږي؟ راکاږلو ته ویل کېږي. مونږ وایو دا مد متصل دی او دا مد منفصل دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ او یو څیز چې څومره را وکاږي نو دومره دا اموار شي. پوه شولې تاسو په خبره باندې؟ دا پیړه دا زنانه چې کوم دی نو داسې رای کاږي که نه؟ پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو دقه رنګې دا ځمکه الله راکاږلې ده. د دې راکاږلو سره دا خوره شوې ده. دا څه شوې ده؟ دا خوره شوې ده. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو په بل ځای کې ته الله رب العالمین تعبیر کړی دی په فراشن سره او په بساطن سره. دا الله رب العالمین بساط فراش لکه څرنګه چې دا طلایي دا چې راغونډي نو ښکته او بری او چې کله یې خوره کړي نو بلکل یو شان برابر شي. نو وهو الذي مد الارض، الله رب العالمین هغه ذات دی چې خوره کړی د ځمکې لره. اوس ما ته وګورئ، کو دا الله خوره کړی نه وی نو دا به قابل زراعت نه وه، نمبر 1. دا به قابل د مشي نه وه، نمبر 2. دا به قابل د سکونت نه وه، نمبر 3. اوس چې دا الله داسې پیدا کړی وی چې یو پوټ چې کوم دی نو ګویا کې لاندې وی او 300 پوټه پې بیا د پاسه دی او بیا 100 پوټه بیا د لاندې وی او بیا 500 پوټه بیا باندې وی. نو په دې باندې تک کېدلی شو؟ زمینداره پې کېدلی شوله؟ وسانه پې کېدلی شوله؟ نه، دا پې نشوه کېدلی. دې وجې نه الله ځمکه راکاږله، خوره یې کړله. وجعل فيها رواسي وانهارا، او الله رب العالمین پیدا کړل په دې کې. وجعل فيها وخلق فيها، الله پیدا کړل په دې ځمکه کې رواسیه، رواسي جمع د راسیتون ده په معنا د محکم غر سره، مضبوط غر سره. رسی الشیء اذا ثبت. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ نو د غر ته هم چې کوم دی نو ګویا کې راسیات یا رواسی ویل کېږي. دا ولې؟ ځکه دا مضبوط دي، په خپلو ځایونو باندې کلک ولاړ دي، ټینګ ولاړ دي. ځمکه خوځېږي، ځمکه خپل حرکت کوي، خو غر چېرته خوځېږي نه الا ماشاء الله. کو الله پې زلزله راولي خو جدا خبره ده. نو الله رب العالمین پې دا غرونه دا پې الله رب العالمین پیدا کړل. وانهارا، او نهرونه پې الله رب العالمین پیدا کړل. من کل الثمرات، او د هرې میوو نه. جعل فيها زوجین اثنین، پیدا کړل الله رب العالمین په دغه ځمکه کې یا په دغه میوو کې زوجین اثنین، دوه جوړې. نو د میوو نه الله رب جعل دلته په معنا د خلق سره دی، دوه جوړې. نو یو پکې چې کوم دی نو ګویا کې نر او بله پکې ماده. په میوو کې الله رب العالمین ګورې نر او ماده پیدا کړي دي. دا کجوره نه ده؟ کجوره زه تللی وم دوبۍ ته، مازدیګر د لمانځه ټایم و، نو زه یو مسجد ته رالم لمانځله. زمونږ په دې ګاډي پسې یو هلک منډه وهله پیدل. حیران وشوم، بس دا څوک دی خدای پاک؟ او هغه شی یې اغوستی ده کندوره غوندې، څه بلا ده. اخو لویه بوجۍ یې بارې کې څوک منډه وهلی شي.
هغه داسې روچت کړی څنګه د ګاډي نه کوشو هلک خرش کېږي راغی راورسېد راته پوه شوم چې پاکستانی دی وایي ته خو مفتي صاحب نه یې ما ولې نه یا ابونیر والا مفتي صاحب زما د زړه ډېر لوی ارمان الله پوره کړو ما هسې شک راغی زه خو په دې شکل کې په دې هیئت کې په هر ځای کې یم نو الا په حرم کې نه یم ځکه حرم کې بیا کوشش کوم چې پټکې نه وهم بیا خلق راځي یو سلفي او بل بیا عبادت نه سړی وځي پکې کله کله پکې نو دا هغه وجې نه چې کوم دی نو مجبورا نو دی رامنډې وهي نو ما ورته ویل ته څه کوې زه خو دلته په دې باغ کې کجورو په دې باغ کې کار کوم وایي زما یو ارمان دی ما څه وایي ما تازه کجوري راښکولي دي او ما ته د مالک د طرف نه اجازت هم دي تاسو چې مونځ کوئ ما به درته ګاوه تیاره کړي د کجورو سره ما ټیک ته صحیح ده دا نږدې باغ دی ما وایي صحیح ده ته ځه بس مونږ ته یو ملګری پاتې لاړ شو زه چې هلته لاړم نو هغه ما ته دا قصه وکړله وایي چې مونږ په دې ما تاسو په دې کجورو کې څه کوئ نو یو پکې تعبیر کوو نو تعبیر النخل دا د نر کجوري نه چې کوم دی نو ګویا کې هغه د دې کې د دې کجوري دا دغه چې څنګه راوخېږي دا ګل چې څنګه اورېږي که نه نو بیا په دې کې چې کوم دی نو دننه پټ یو بور غوندې وي نو هغه لږ نو دې سره دا د نر سره دا ماده کجوره چې کله میلاو شي نو د دې فصل ډېر زیات ښایسته یا ښکلی دې ته تعبیر النخل ویل کېږي صحابه یو کال کو نبی علیه السلام ورته داسې ضروري خو نه دی صحابه پرېښودو په هغه کال کجوري نه وې شوي نبی علیه السلام ته ویل د الله حبیبه تا را باندې تعبیر پاتې کړو نو زموږ کجوري ښایسته ونه شول نبی علیه السلام ورته وفرمایل دا د دنیا امور دي ما به ته ولې مشوره تاسو ته ویل داسې د شریعت حکم خو نه دی چې تاسو ته پکې فایده ښکارېږي نو کوئ تاسو پوه شئ نو نره ماده په کجوري کې شته دی زه کوټې ته تللی وم نو د سیبانو د مڼو په باغ کې هغوی راته هلته وي مفتي صاحب دا څلورو پنځو ماده چې کوم د سیب بوټي دي په دې کې په منځ کې به یو د نر چې کوم دی نو بوټي دا به پکې خامخا موجود دي خو دا نه موجود بیا دا ګیر چاپېره چې کوم دی نو دا بیا فصل ټیک نه کوي وګوره په دې میوو کې الله رب العالمین نر او ماده پیدا کړي دي ښه تاسو پوه شئ د الله کائناتي نظام دی نو یا د دې زوجین اثنین نه مراد نر ماده دي یا د دې زوجین اثنین نه مراد خواږه او تراوه دي یا د دې زوجین اثنین نه مراد لوی او واړه دي یا د دې زوجین اثنین نه مراد کچا او پاخه دي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نو فرمایي شاباس جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار الله رب العالمین پټي په شپه باندې ورځ لرا نو دا شپه الله په دې ورځ راولي نو دا ورځ په دې خپل غېږه کې دا سره اون غاړي نو را پټي کی کنه په صادر کې چې ته یو سیس چې کوم نه را باندې کی نو هغه رڼا د ورځې چې کوم نو هغه څه شي هغه ختم شي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه په ښه زمانه کې چرته یو د دا خو نه چې د بنیر څوک ځکه چې بیا ورپسې خلک وي چې د په خپلو خلکو پسې خبرې کوي چېرته میلمه تللی و نو هلته په هغه کلي کې به بجلي وه نو بلب لګېدلی وه نو ده والا ډېرې پیرې پوکي ورکړي چې لکه دا خو د ډیوې مثال دی ورېږه مونږ هم په کلي کې لاټین چې مړ کوو نو پوکې ول ورکړي بس مړ شي نو پوکي موکي وله ورکړي خو خوند یې نه دی کړی چې خوند یې نه دی کړی بس دغه یې راغستې د بړستن یې راغستې د دا بړستن به زه په دې بله پور واچوم زه به په خپله داسې سملم چې دا رڼا یې راکمه شي دا پوه شولی په خبره باندې که نه نو یغشي اللیل النهار دا الله رب العالمین په شپه باندې چې کوم دی نو ګویا کې دا ورځ څه کي دا راپټه کي ان فی ذلک لآیة بشک په دغه مذکور کې خامخا نشانې د عبرت دي لقوم یتفکرون د هغې قوم دپاره چې هغې تفکر کوي یتفکرون فی خلق الله وفي الارض قطع متجاورات او په ځمکه کې دي قطع متجاورات قطع جمع د قطعتن ده قطعه ویل کېږي ټوټې ته متجاورات متلاصقات د یو بل سره ګاونډي د یو بل سره پیوست شوي دا ځمکه الله فرمایي دا ما ته در ته پیدا کړې ده ښه نو تاسو ته لوی کمر لیدلی کمر هم چېرته لیدلی نو په دې کمر کې به تاسو لیدلي یو رنګ به پکې د شګې تلي لیدلی مې که بل به پکې د خاورې تلي بل به پکې داسې د باجرۍ تلي نو بعضې کمرې داسې دي چې په هغې کې رګونه دي نو دا پکې سره خاوره ده نو دا پکې سپینه خاوره ده دا هغه قطع متجاوراتون دي پوه شولې په خبره باندې که نو بس دا د ځمکې ټوکړي دي الله رب العالمین د یو بل د پاسه چې کوم دی نو ګویا کې دغه شانتې برابر کړي دي پوه شولې په خبره باندې نو فرمایي ښه نو بعضې ځای کې داسې دي قطع متجاورات شګلنه ده او خاورینکه ده کاړجنه ده او مټه ده
پوه شولې په خبره باندې کنه د هرې علاقې خپله خاوره ده دا چې کوم دی نو ګویا کې وچه ځمکه ده دغه لنده ځمکه ده دا قابل کاشت او زرخیز ځمکه ده هغه بنجر ځمکه ده نو دا قطع متجاورات یا د پاس طرف نه د یو بل سره لګېدلي او یا د لاندې طرف نه د یو بل باندې ته در ته چې کوم دی نو مختلف قسم کله پکې ګاګره راشي دا کویانو والا بیا ځان خلاصي که نه یاره وایي چې ګاګره پکې راغله نو دا په هغې قطع متجاوراتو کې یو قطعه ده پوه شولې په خبره باندې که نه نو فرمایي وفي الارض قطع متجاورات او په ځمکه کې هغه ټوکړي د یو بل سره پیوست شوي وجنات من اعناب او باغون دي من اعناب د انګورنا وزرع فصلون دي ونخيل كجور دي سنوان وغير سنوان دا چې کوم دی نو ګویا کې چاته ویل کېږي ما ته وګورئ بعضې وخت کې یوه تنه وي یوه تنه او د هغې نه دوه ونې دغه شانتې بره ختلي وي د کجوري درې تنه ختلي وي څلور تنه ختلي وي پوه شولې په خبره باندې که نه او بعضې وخت کې غیر سنوان یوه تنه او یوه کجوره ګیر چاپیره تر نه ځان له کجوري چې کوم دی نو ګویا کې دا خو راختلي نه وي نو الله فرمایي چې بعضې د یو بل سره پیوست په یوه تنه باندې راجمع شوي هغې ته سنوان ویل کېږي او بعضې چې کوم دی نو ګویا کې د یو بل سره راجمع شوي نه هر یو ځان له خپله مضبوطه تنه لري پوه شولې په خبره باندې نو الله فرمایي چې دا یسقا بماء واحد اوس ګوره دا ټول په ټوله چې دي نو دا خړوب کولی شي بماء واحد په یو قسم اوبو باندې نو دا د الله رب العالمین د قدرت عجیب نشانی ده چې دقه یوه ځمکه ده او د هغې یوې ځمکې نه یو قسم میوه راوختله یو قسم اوبو باندې دا اوبه شوې ده خو د دې میوې خوند یو شان دی خواته ورسره بل باغ دی د هغې میوې خوند بل شان یو باران باندې اوبه خور کېږي او زموږ د بونیر د مالټې او خواته د پلی د مالټې او دې طرف ته د سودم رستم د پیرزی او د بیړوچ د مالټې فرق شته دی که نشته دی یسقا بماء واحد اوبه خو یوه ده خاوره خو یوه ده نور خو یو دی هوا خو یوه ده سپوږمۍ خو یوه ده نو دا چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین په یوه نیمه میوه کې ذایقه ښایسته کړي په هغه بله کې تروه کړي نو دا د الله رب العالمین د قدرت نشانې دي ما ته وګورئ دا دهریات چې وایي نه دا د دې ځمکې خپل چې کوم دی نو ګویا کې دغه دی نو ګوره یو بوټی دی علاقې م پرېږدوه یو بوټی دی یو بوټی تنه یوه ده او د دې په مختلفو څانګو کې مختلفې میوې لکه اوس مثلا مالټه ده نو ګوره دا یوه مالټه به په ذایقه کې یو شاني او د دقې بوټي بله مالټه راوشو کو نو هغه په ذایقه کې نو که فرض که ته وایې چې په دې کې څوک ذات کارفرما نه دی او مؤثر نه دی نو د دې ونې خاوره یوه ده په دا جرله چې تېنه پکې خورې شوي دي اوبه ورته یو میلاو دي نور پې یو دی هوا پې یوه ده بوټی یو دی نو بیا په دې یوه دانه کې ذایقه یو شان او په دې بله کې ذایقه بل شان نو که په دې کې څوک ذات داسې نه وي چې هغه پکې اثر لرونکی وي نو بیا خو دا پکار و چې دا ټولو یو شان وي ځکه ځمکه یوه ده تاسو پوه شولې دا د دهریه او د دهریت چې کوم دی نو ګویا کې دا بنیادي دلیل باندې الله کټ ولګاو یسقا بماء واحد کو تاسو وایئ چې دا دهر دا ماده دا ټول اثر په دې کې پروت دی او بل مؤثر په دې کې څوک نشته دی داسې خو نه ده نو یسقا بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل او موږ فضیلت ورکو بعضې د دې میوو ته په بعضې نورو باندې تاسو پوه شولئ په خبره باندې بعضې د دې باغونو ته په بعضې نورو باندې في الاكل په میوو کې نو د بعضې باغ چې کوم دی نو میوه سیوا وي د بعضې باغ میوه کمه وي د بعضې هغه بهتره وي د بعضې هغه کمتره وي ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون بشک په دغه مذکور کې نشانې د عبرت د هغې قوم دپاره چې هغې عقل لري وان تعجب که چېرته ته تعجب کې ای حبیبه بالفرض والمحال زما حبیبه که چېرته ته په دې باندې چې کوم دی نو تعجب کې چې دا کافران دي چې کوم دی نو ګویا کې زما د دې وینا تکذیب کوي نو زما حبیبه فعجب قولهم نو د دوی دا خبره چې کوم دی نو ګویا کې ډېره ناشنا ده
هغه څه اذا كنا ترابا مقوله د قول د دوی سره هغه دا اذا كنا ترابا آیه چې یو کله مونږه شو کله مونږه خاورې ان لفي خلق جديد آیا بیا به شو مونږه لفي خلق جديد باغ خلق جديد کې نوی پیدایش سره بیا مونږ پیدا کیږو دا خو ممکنه نه ده سره دا به څرنګه چې کوم نه ګوي کې ممکنه وي دوی سوي ما ته وګوره وای دا انسان چې کله مړ شي نو دا جسم په ذراتو کې تقسیم شي څه هوا کې ذرات لاړ شي څه په خاورو کې خاوري شي څوک چې په اوبو کې ورتاو کړل شي نو دا هغه ذرات میان خوري نو یو مې په دې طرف لاړ شو بل په دې طرف لاړ شو بل په هغه طرف لاړ شو چنجي وخوري ماران وخوري مگر مچان وخوري چې په صحرا کې د چا لاش ورتاو شو نو میږي په کې ځان خپل حصہ وړله مرغې کارغه په کې ځان خپل حصہ وړله پښو په کې را لغې په کې خپل حصہ وړله او سپي او ګیدړه شرمخ په کې راغلی په کې خپل حصے وړلې نو دا دومره ډېر اجزا بیا راغونډېږي څنګه تاسو پوښتنه په خبره باندې الله فرمایي دا کار ماته څه ګران خو نه دی دا ته چې کوم رزق خوري نو تا ته پته شته چې د دې رزق کوم جز د کوم ځای نه ما راغونډ کړی دی ته په دې باندې خبر یې هغه د فلان کې ځای نه چې کوم نه نو مالټه تعالی راغله اوس په هغه مالټه باندې الله د نور د کوم ځای نه شعاع دا لګولې ده په هغه مالټه باندې الله د هغه ساحل سمندر د خوانه چې کوم نه یخه هوا روچته کړله او داسې په چې کوم نه ورته راکړله نو په دې میوه کې خپل اثر پرې خودلو چت کړ نو دغه مالټې د پاسه د باران په شکل کې اورول نو الله د کوم ځای نه دې ته اوبه ورکړلې نو تا ته پته شته چې ستاسو د خوراک د یو جز دا اجزا دا ما د کم ځای نه را مرکب کړي دي نو کومه تعالی په هغه کې چې کم نه د یو ځای د بل ځای نه یو څه بل څه راوړو او دا غینه چې کم نه مرکب کولې شو نو کو ستاسو د جسم ریزه شي نو دا دوباره ما ته را یو ځای کول مرکب کول لا سګران کار خو نه ده تاسو پوه شئ په دې خبره باندې نو الله رب العالمین فرمایي اولئک الذین کفروا بربهم دا هغه خلق چې کفر کړي پر خپل باندې او اولئک الاغلال فی اعناقهم او دا هغه خلق چې الاغلال فی اعناقهم د دې په سټونو کې به توقونه لګیدلي کړه تاسو پوه شئ په خبره باندې کا دا سروي نه سروي د سروي په دې غاړه کې چې کوم نه خلک کړه ورواچي کنه او پړې او تور واچي تاسو پوه شئ په خبره باندې کا نو په دنیا کې دا د مجرم سړي چې کوم نه علامه ده چې د پلاسو کې سوي اتکړې وي او چې ډېر د دینه خطرناک مجرمي نو په دې سټ کې ورلم چې کوم نه کړه ورچولي په دې خپل کې ورلم ډېړې ورچولي پوه شئ په خبره باندې کنه نو دا هغه خلق دی چې دوی د قیامت په ورځ باندې چې کوم نه د خپل اعمالو سزا په دې شکل کې ملایوي او اولئک اصحاب النار یو دا هغه خلق دی چې دا خاوندان د اور دي هم فيها خالدون دي وي په دغه اور کې همیشه د پاره وای استعجلون بالعذاب او زما حبیبا دی په تلوار سره غواړي ستانه ويستعجلونك بالسيئه دی تلوار سره غوښتنه کوي ستانه بالسيئه په عذاب باندې ګور په تلوار سره غوښتنه کوي ستانه تاسو چې کله دا لفظي ترجمه کوي کنه نو د دې ابواب خیال به کې ساتي ښه استعجال د باب استفعال نه دی معنا د طلب ورکړي نو دا د طلب او د غوښتلو دا ماده دا به کې دا کوي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو ويستعجلونك بالسيئه او دوی غوښتنه کوي ستانه په عذاب باندې په عجلت سره په تلوار سره دوی وایي چې عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب یا زمونږه غبرخه چې کوم عذاب دی الله شابه زر مونږ ته چې کوم نه راوړه نو فرمایي قبل الحسنات مخکې د رحمت الله رب العالمین دا څه قمقلی دا الله د رحمت په ځای باندې چې کوم نه ګوای کړه الله عذاب غواړي او وی زر کشاباله وقد خلت من قبلهم المثلات او حال دا چې تیر شوی دي خلت مزت تیر شوی دي مخکې ها وقد خلت من قبلهم وقد مزت من قبلهم وبتحقيق سره تیر شوی دي من قبلهم مخکې د کافرانو المثلات مثلات جمع مثلتون دا لکه سمورا او مثلا هغه عذاب ته ویل کیږي چې هغه مثال جوړ شي قابل عبرت مثال قابل عبرت سزا نشان عبرت سزا تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه مونږ مو الکه زب ګوره تا د خلقو لپاره مثال جوړ کړم مثال
دې ته مثله ویل کېږي هغه سزا چې د نورو خلکو لپاره مثال جوړ شي. پوه شولې په خبره باندې؟ وقد خلت من قبلهم المثلات، او حال دا چې تیر شوي دي مخکې د دغې کافرانو نه المثلات هغه عذابونه کوم چې عبرتناک دي. وان ربک لذو مغفرة، بېشکه رب ستا خاوند د مغفرت دی للناس د خلقو دپاره علی ظلمهم، علی په معنا د مع سره دی، مع ظلمهم یي الله رب العالمین ډېر رحیم او کریم ذات دی. سره د ظلم نه چې کوم دی نو ګویا کې الله رب العالمین سره د ګناه نه الله خلقو ته معافي کوي او په تلوار سره په عذاب نه راولي. ولو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابه، نو کو الله بر وخت پکړ کولې نو په مخ د ځمکه باندې به هیڅوک چې کوم دی نو ګویا کې ژوندی پاتې شوی نه وخه. دا هر یو نفس د الله د عذاب مستحق دی، ځکه څه نه څه شکل کې ترنه نافرماني کېږي. نو فرمایي وان ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربک لشدید العقاب، او بېشکه ستا رب شدید العقاب ډېر سخت عذاب ورکوونکی دی، خو په نیټه متعینه باندې د دوی په خواهش نه چې دوی کله غواړي چې په موږ باندې عذاب زر کا. ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیات من ربه، وایي هغه خلک چې کفر یې کړی دی ولې نه نازلېږي په دې نبي علیه الصلاة والسلام باندې یو نشاني واضحه د جانبه د رب د ده نه زمونږ د مرضۍ مطابق. تاسو پوه شولې په خبره چې موږ ورته کوم قسم معجزه وایو نو هغه معجزه په دې نبي علیه الصلاة والسلام باندې ولې نه راځي؟ دا کافران دا خبره کوي. نو الله فرمایي ته ورته ووایه دا قل به په دې ځای کې څه دا پکې مقدر روباسي انما انت منذر، نه دې ځای کې قل به مقدر نه لیکي. الله فرمایي قال، الله فرمایي نبی علیه الصلاة والسلام ته انما انت منذر، بېشکه ته صرف يرون کې نذیر انذار د محبت سره چې څوک چې کوم دی نو ګویا کې یری هغه ته چې کوم دی نو ګویا کې منذر او نذیر ورته وایي. تاسو پوه شولې؟ نو ته دې ته ووایه چې زه خو تاسو لره يرون کې یم. اوس معجزه دا زما په اختیار کې نه ده، د دې صدور زما په لاس به کېږي، خو اختیار به د چا سره؟ الله سره به وي. تاسو پوه شولې؟ نه د الله په اختیار کې ده، زه خو صرف او صرف تاسو د الله د عذاب نه یرومه. ولکل قوم هاد او د هر یو قوم دپاره چې کوم دی نو ګویا کې یو رهنمایي کوونکی وي. د هر یو قوم دپاره یو رهنمایي کوونکی وي. کله کله د نبي مرسل په شکل کې وي او کله کله د یو عالم داعي او تبلیغي په شکل کې وي. خو هر قوم الله رب العالمین بې رهنما نه پاتې کوي. څوک نه څوک ورته الله رب العالمین د دین د رهنمایۍ دپاره خاص دی. نو فرمایي لکل قوم هاد، او د هر یو قوم دپاره یو رهنمایي کوونکی وي. الله یعلم ما تحمل كل انثى، الله رب العالمین عالم دی په هغه څه باندې تحمل كل انثى چې بار کوي هر یو زنانه چې کوم حمل په خېټه باندې اوچتوي نو الله رب العالمین په هغې باندې عالم دی. څه مطلب؟ یعنی د هغې علم هغه صرف او صرف چې کوم دی نو الله ته دی چې دا حمل دا به تر څو وخته پورې د دې په دې ګېډه باندې وي، یوه دوه، دې حمل کې چې کوم ماشوم دی دا به شقي وي کو سعید به وي. د دنیا په ټکنالوژۍ کې تر اوسه پورې یو ټکنالوژي هم داسې نه ده پیدا شوې. په الټراساؤنډ باندې خو به نهایت دا معلوم شي په جدید دور کې په جدیدو مشینانو باندې چې نارینه دی کو زنانه ده دا به معلوم شي چې یاره دا ماشوم تور دی کو سپین دی، خو شقي او سعید، نیکبخته او بدبخته، خوش اخلاقه او بد اخلاقه، جنتی او دوزخي. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ د دې علم صرف چا ته؟ الله ته دی. الله یعلم ما تحمل كل انثى، الله رب العالمین علم لري په هغه څه باندې تحمل كل انثى چې اوچتوي یا بار کوي هر یو زنانه. وما تغیض الارحام وما تزداد، او هغه څه چې راکموي رحمونه او سیوا کوي. معنا دا چې الله ته علم دی چې د دې ماشوم چې کوم دی نه ګویا کې دا جسم چې کمیږي نو هم پې الله ته علم دی، چې لویږي هم پې الله ته علم دی. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ د ده دورانیه د حمل سیوا کېږي هم پې الله عالم دی. د دې صرف او صرف الله ته دی. تخمینجات چې کوم دی نو ګویا کې په اسبابو سره په وسایلو سره ډاکټران ویلی شي، خو هغه اندازه وي. قطعي علم صرف چاته دی؟ الله ته دی چې په دې ورځ، په دې منټ، په دې سیکنډ
دی به چې کوم دی نه ګویا کې د مور د ګېډې راوځي نو دا علم صرف چاته دی دا الله رب العالمین ته دی ښه وما تغیز الارحام تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه او یا ارض ابلعي وغیز الماء تاسو مخکې ویلي دي که نه غیز الماء راکوزول راکمول تاسو پوه شئ په خبره باندې وما تغیز الارحام او چې رحمونه یې راکموي وما تزدادو چې دا سیوا کوي وكل شيء عنده بمقدار او هر یو چیز د الله رب العالمین سره په یو اندازه متعینه باندې دی عالم الغیب الله رب العالمین علم لرونکی دی په غیب باندې الله په غیب باندې علم لري غیب چاته ویل کیږي ما غاب عن الحواس الخمسه عن الحواس بس ما غاب عن الحواس د حواس ظاهره دا غینه چې کوم شی غایب شي یعنی پسترګو نه راتلونکې په غوږونو نه اورېدونکې چې په ژبه نشي سکل کېدلی په لاسو نشي مسه کېدلی نو الله په داسې څیزونو باندې څه دی عالم دی چې په سترګو په نظر نه راځي په غوږونو اورېدی نشي په ژبه ویې نشي په لاسو چې کوم دی نو مسه کېدی نشي کوم دی نو ګویا کې غیب باندې څه دی په هغې باندې الله عالم دی عالم الغیب الله عالم دی په غیب باندې والشهادت او په ظاهر ښکاره څیزونو باندې الکبیرو الله رب العالمین لوی دی المتعال ډیر بلند او برتر دی کبیر لوی ته ویل کېږي په اعتبار د عظمت او د مرتبې سره المتعال د علو نه دی الله ډیر بلند او بالا دی په اعتبار د مرتبه او د رتبه سره سواء منکم من اسر القول ومن جهر به الله ته دا دواړه خبرې برابر دي کو څوک په تاسو کې په تیزه خبره کوي او کو په پټه خبره کوي نو سواء منکم برابر ده تاسو نه فی علمه تعالی به سره مقدر کوي سواء فی علمه تعالی دا د الله په علم کې برابر ده دا خبره من اسر القول ومن جهر به کو څوک پټي وینا لرا کو څوک ښکاره کوي جهر کوونکی وي په هغې وینا باندې ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنهار او دا هم برابر دي الله ته کو څوک د شپې په تکه توره تیاره کې چې کوم دی نو ګویا کې روان وي او کو څوک په رڼا ورځ باندې چې کوم دی نو ګویا کې بې توجهۍ سره روان وي نو الله ته د شپې دا تلونکې او په دې تیاره کې ځان پټونکې دا الله ته داسې ښکارېږي لکه په رڼا ورځ باندې چې یو سړی روان یو کار کوي او الله ته څنګه ښکارېږي نو تاسو د شپو په تیارو باندې ځان د الله نه نشئ پټولی مستخف باللیل او پټېدونکې په شپه دی وایي چې یاره زه به په توره تیاره کې ګناه وکړم نو ما به څوک ونیلي نو سواء الله فرمایي چې ما ته خو دا برابر دی کو ته د شپې چې کوم دی نو ګویا کې ځان پټی په توره تیاره کې وسارب بالنهار سارب دا چې کوم دی نو ګویا کې ذاهب فی السرب سرب طریق ته ویل کېږي لارې ته ویل کېږي سارب په لارې تلونکې سارب چا ته وایي په لارې تلونکې سرب چا ته ویل کېږي دا لارې ته ویل کېږي تاسو پوه شولئ په خبره باندې وسارب بالنهار او تلونکې په ورځ باندې نو الله ته د ورځې او د شپې چې کوم دی نو ګویا کې عمل کوونکي دواړه څه دي برابر دي سواء منکم من هو مستخف باللیل وسارب بالنهار له معقبات من بین یدیه او د دې انسان دپاره معقبات من بین یدیه پرله پسې راتلونکي دي د فرشتو نه د فرشتو جماعتونه الله رب العالمین په انسانانو باندې څه کړي دي مقرر کړي دي او د هغې ډیوټیانې بدلیږي را بدلیږي نو د یو ټیم ډیوټي مازیګر شروع شي تر سهاره پورې وي او د بل ټیم ډیوټي بیا چې کوم دی نو ګویا کې د سهار نه راواخلي تر مازیګره پورې وي نو د مازیګر او د سهار په منځونو کې دا فرشتې بیا د یو بل سره څه کېږي میلاویږي د دوی دواړو ترمنځ ملاقات کېږي خپل هیډ آفس ته راشي نو چې د چا ډیوټي شروع کېږي هغې کمان سنبالوي او چې د چا ډیوټي ختمیږي هغې وردیانې بدلوي نو الته یو بل ته چې کوم دی نو کمان او چارج یو بل ته څه کړي دا حواله کړي له معقبات د دغې فرشتو کار څه دی چې دا چې کوم دی نو ګویا کې د الله د طرف نه د دې انسان سره بالکل چې کوم دی نو په ډیوټو باندې پرله پسې چې کوم دی نو ګویا کې لګېدونکي دي من بین یدیه و من خلفه د انسان نه مخکې روانې وي او وروستو دې نه روانې وي
نو دی سکی یحفظونه من امر الله دی حفاظت کی د دغه انسان من امر الله د عذاب د الله نه چې داس یو تکلیف په دې سړي باندې راځي نو دا فرشته ته نه دا سړی بچ کی او دغه تکلیف ته نسبی دا تر نه لري کی کله کله سړی چې کپتن وګوري کې فلان بال بچ گیا خطرناک ایکسیډنټ یو کو او بس ګوري یو ځای نه دی خوښ د هغه فرشتو چې کوم دنو بعضې چې کوم دنو ګویا کې وخت کې د الله فیصله دا وي چې دا سړی به خامخا دا عذاب سکی نو بیا د خپلو فرشتو ته وایي تاسو ته نه لږ سیټ ته شئ نو دی ورته ورپرېږدي نو چې ورپرېږدي نو هغه درس دی وسکي پوه شولې په خبره باندې که نه نو خو په عامو اوقاتو کې الله حفاظت کوي په دغې فرشتو د انسان نو یحفظونه من امر الله دوی حفاظت کوي د دغه انسان من امر الله د عذاب د الله نه او بعض علما لیکي وایي دا یوازې ظاهري چې کوم دی حفاظت نه کوي دا فرشتې د انسان باطني حفاظت هم کوي چې کله دی نیک وي او اراده د خیر یې وي نو دی د ګناه نه بچ کوي دا فرشتې دا فرشتې یې څه نه بچ کوي نو یحفظونه من امر الله معنا دا د هغې عمل نه بچ کوي چې کوم عمل به سبب د عذاب ګرځېږي نو یحفظونه من عذاب الله په دې طریقه باندې ښه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم الله رب العالمین نه بدلی هغه حالت لرا کم چې په یو قوم باندې دی تر څو پورې چې دوی بدل کی هغه حالت لرا کم چې په نفسونو د دوی باندې دی دوی چې تر څو خپل اعمال نه بدل کړي الله د اسمان اراده نه بدلی نو کو تاسو د اسمان د ارادو بدلون غواړئ نو خپل اعمال صالح کړئ خپل اعمال بدل کړئ نہ تم بدلے نہ دل بدلا نہ دل کی آرزو بدلی میں کیسے آرزو انقلاب آسما کر لوں نہ ته بدل شوي نه د زړه بدل شو نه د آرزو بدل شوله نو زه به څرنګه چې کوم دی نه ګویا کې د اسمان د بدلون چې کوم دی نه ګویا کې آرزو او تمنا دا زه وکړم داس پوه شولې په خبره باندې که نو دیو جن شاعر وہی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جن کو خیال اپنی حالت خود بدلنے کا نو چپا تدبیر دی د کوټی سورې بد نکو تقدیر دا دی چې عمده کوټه بساسي بدلون غواړي نو تعالی الله سرسترګې درکړي دا سرسترګو استعمال وکړه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم نو د پاکستان قوم چې تر څو پورې په ملک د اسلامي نظام په حق کې فیصله نه دا ورکړي نو په دې تمکیږي دي چې په ملک کې به خیر راشي په دې تمکیږي دي چې په ملک کې به امن راشي په دې تمکیږي دي چې په ملک کې به خوشحالي او فراخي راشي دا نه کیږي دا د سودي نظام سره معاشي تنګي الله تړلې ده يمحق الله الربا دا به الله محو کوي دغه به تنګي د رزق خامخا راځي دا د دې سره الله اټل لیکلی ده د انګريز د ظالمانه نظام عدالت سره ظلم او بے انصافي الله لیکلی ده دا خلک کو عدل غواړي نو اسلامي نظام عدالت دی راځي دا خلک کو عفت او پاک دامنی غواړي نو اسلامي نظام معاشرت د خپل ملک کې قائم کی نن 8 مارچ ته 8 مارچ او 8 مارچ باندې په ټول پاکستان کې نه په ټول دنیا کې خواتین ډے مناويږي نو خواتین ډے باندې داسې قسم مطالبات راځي چې خزو په لاسو کې پمپلیټونه اوچت کړي دي وہی ہمیں اپنے شوہروں سے آزادی چاہیے استغفر اللہ العظیم مونږ طلاق غواړو بیا لیکن نکاح ہمارے معاشرے کا ناسور ہے حالانکہ النکاح سنتی حدیث مبارک تے امر رغب عن سنتی فلیس منی وفي رواية النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی چکل سنت مصطفیٰ تا دا اللہ پزمک ناسور ویل شروع شو دا خلق دا اللہ نا دا رحمت تا نکی تاسو پوه شولې په خبره باندې که نو دا نشي کېدلی که څوک دا وایي چې مغربي طرز معاشرت وي او زما خور لور به په حیا په کور پاتې شي دا نشي کېدلی کله وحاشا لله دا نشي کېدلی دا ممکنه نه ده سره دې لپاره الله اسلامي نظام معاشرت لره لېږلی دی د حیا او د عفت او د پاک دامنۍ نه ډک او زموږ مسلمانان ته خو د هغې پته نشته ده سره
نو د دې وجه نه ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. کو څوک په دې وطن کې د خپلو تورسرو د خویندو میندو د حیا او د عفت ژوند غواړي د اسلامي معاشرت انتخاب وکړي، دا ډانسونو والا به ریجکټ کړي. تاسو پوه شئ په خبره باندې دې حد ته زمونږ د قوم بې حسي ور ورسېدله چې د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلۍ کې امپیګان چغې وي په یو تورسرې پسې د امت مسلمه په یو لور پسې په یو زنانه پسې او ریټونه پې لګي د یوې شپې انا لله و انا الیه راجعون. دا زموږ د قوم مشران دي، دا د دې قوم لوڼه میندې خویندې دا اوازونه به اوري، دا به هغوی ته کوم درس ملوي چې د قوم مشر کله د قوم د لوڼو د سودا بولی شروع کی، د عزت بولی شروع کی، نو ته به بیا د راجا طاهر نه څه ګیله کوې چې هغه د یو مسلمان خور لوپټه راکاږلې وه. راجا طاهر خو بیا هم چې کوم دی نو د دې موجوده منبرانو نه خو ریټ خو نه و لګولی د عزت کا، لوپټه یې ترې راغورځولې وه. په دې قوم کې به محمد ابن قاسم پیدا شي؟ سوال نه پیدا کېږي چې د دې قوم دا ترجیحات دي، نو په دې کې به هم دقه شانتې خلق پیدا کېږي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. چې شراب خور هغه د صوبې وزیر اعلی صاحب شي، ته به سوی د الله رحمت به راشي په دې خاوره، ته به په دې تمه چې د الله د طرف نه به څه بدلون راشي زموږ په حالت باندې. سوال مونږ وایو مانځه نه وروسته وایو خدای د حضرت عمر صاحب په شان د حکومت راولي، حاکم راولي، او بیا مشرکو هغه سړی چې هغه د ابو جهل په لار روان دي. نو چې یو سړی دی روان د سواړۍ په روډ باندې دی، انغاپور ته نږدې شوی دی، په دې لاره په مخه سوال کې خدای ما سواق ته په خیر وباسي، الله ما سواق ته په خیر وباسي. نو ړوند ده ته چې په کومه لار روان یې دا د سوات نه ده، دا د سواړۍ ده. ترسم نرسې به کعبه اعرابي ایران کې تو میروي به ترکستان است. زه په دې یریږم د ته کعبې ته نشي رسېدلی، ته خو د ترکو په لار روان یې، ترکستان په لار روان یې. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ الله دې د دې قوم په اجتماعي حالت باندې رحم وکړي. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم واذا اراد الله بقوم سوءا، او هر کله چې اراده وکړي الله رب العالمین په یو قوم باندې د عذاب فلا مرد له، نبی واپسي د دقه عذاب د الله د پاره بیا چې کوم دی کنه نو فلا مرد له له معقبات يحفظونه من امر الله. وګوره دا چې کله د الله فیصله اٹل راشي نو بیا دا معقبات فرشتي هم بچ کولې لا مرد له. دا به تاسو د هغه مخکنی آیت سره بیا تاسو ولګوئ ښه، فلا مرد له من المعقبات وغيرها. نه چې کوم دی نو دا معقبات یې بچ کولی شي او نه بل څوک بیا بچ کولی شي ښه. وما لهم من دونه من وال، او نبی بیا د دې کافرانو لپاره علاوه د الله رب العالمین نه څوک مددګار. هو الذي الله رب العالمین هغه ذات دی یریکم البرق چې ښایي تاسو ته البرق برېښنا لره خوفا وطمعا، مفعول له دي دواړه نسب بنا بر مفعول له دي د پاره د یری د پاره د طمع. نو الله په یری چا لره؟ مسافر لره. مسافر او یریږي پړق وشو د نورستو په درس کیږي او هغه سره به تندر را پریوزي، نو اسې نه چې زما په دې ککرۍ را پریوزي، نو چې دا کوم سړی د کور نه بهر پاتې او په ده باندې دا ګړز ګړز دا پړق پړق راشي نو د زړه نه یو الله خبرې اورې که نه دې چې بس پړق وشو او دا پړق او دا درز دا ګورې په یو وخت کې کېږي ښه، خو د دې رڼا دا رفتار دا د اواز د رفتار نه ډېر تیز دی، د اواز د رفتار او د اواز دا رفتار چې کوم دی نو دا کمزوری دی. تاسو چې لرې ځای کې څوک ووینئ او غټ چې کوم دی نو ګویا کې پلک ورسره یا سټک ورسره کاڼي له اوسپنې له راخلاصوي، نو چې هغه راخلاص کړي نو لږ ساعت پس تا ته د ټک چې کوم دی نو دا اواز غوږ ته راورسېږي. ټک شوی مخکې دی خو ستا د وخت چې په دې هوا په واسطه باندې رارسېدلو لږ ټایم یې واخیستلو. تاسو پوه شولئ په خبره باندې؟ نو په دې دغه کې به په دې فزیکس کې به چې کوم دی نو وایي که نه چې د رڼا ویلاسټي دا چې کوم دی نو د اواز د ویلاسټۍ نه دا تیز وي. تاسو ویلی و که نه
نو دا په یو ځای باندې دا پړق او دا درس چې کوم دی نو دا په یو ځای کېږي ښه خو دا پړق مخکې راورسي درس ورپسې لږ ټیم پکې سړی پکې ځان لږ سیټ کولی شي خبرې د لاندې کولی شي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نو هو الذي الله رب العالمین هغه ذات دی یریکم البرق چې هغه ښیي تاسو ته البرق برېښنا خوفا للمسافر من الصواعق دا مسافر په الله ویری ښه د تندرونو نه په الله ویری وطمعا او مسافر طمع پیدا شي وطمعا للمقیم فی المطر یاره دا کور کې چې کوم سړی آرام اطمینان سره ناست دی یاره بس وي ګړز ګړز شروع شي انشاءالله معلومیږي داسې باران به وشي فصل به ورسره ښه شي نور په لاره چې څوک په سایکل روان دی دا غړه یو الله خبر دی هغه وایي په دې باران لاندې کړم نو راشه کوته یې ګورې نو خوفا وطمعا نو څوک په الله ویري او څوک چاله الله طمع پیدا کړي وینشئ السحاب الثقال او الله رب العالمین پورته کوي پیدا کوي الصحابه هغه وریځ لره الثقال درنې لره درنه وریځ دا الله په هوا کې اوچتوي ما ته وګورئ کله کله دا افتاب مسلسل باران نه وشي نو دا هفته چې مسلسل کومه اوبه وورېده لاندې تاسو کتلي خوړونه راډک شي سیندونه راډک شي او دا اوبه دومره ډېره ودرېږي که نه هغه تیر چې ډېر بارانونه شوي وو په دې سیند کې او په د جنوبي اضلاع ډېر اسماعیل خان وغیره طرف ته نو شپږ اووه فوټه اوبه د ایکامانه ولاړه او مونږ تللي سیند ته نو د سیند د پټو داسې منظر پیش کو لکه چې دا بحر دی بحیر عرب دی یعنی تا حد نگاه اوبه وه دا دومره اوبه دا چې کوم دی نو ګوایي کې په وریځ کې الله په هوا کې دقه شانتې چې کوم دی نو بره ساتلي وي نو دا د الله د قدرت عجیبه نشاني نه ده یو بالټې اوبه ما او تاسو څومره وخت پورې دقه شانتې ساتلی شو نو چې کومې اوبه هغه روغه افته وورېږي په ټول ملک باندې وورېږي نو دا د الله د قدرت نه علاوه په دې هوا کې بل چا ساتلی شو دا نشو ساتلی ښه نو د دې وجه نه فرمایي چې دا ډېر د الله د قدرت ډېر لویه نشاني ده اوبه خو ډېر دروند شی دی که الله فرمایي ینشئ الصحاب الثقال انشاء چاته ویل کېږي پورته کولو ته ویل کېږي الله وایي دا نه چې یوازې په هوا کې ساتم کله کله پورته هم کړم دقه شانتې دا د اوبو نه ډکې وریځې الله رب العالمین دقه شانتې پورته کړي شاته نه ورپسې د بیک نه ورپسې الله هواګانې راولي نو په هغې هواګانو باندې دا وریځې الله د غرونو غوندې روانې کړي بره دوه سرو ته ورخیږي نو هلته ورته حکم وشي اوس چې کوم دی نو دا اوبه په دې ځای باندې را وورولئ نو د هغه ځای نه الله رب العالمین دا اوبه دا را ووروي پوه شئ نو په ښکته باندې راځي نو باران په دوه سرو وشي او خرې د ډګرو وشي یو لطیفه چا کړې وه نو بیا هغه خلکو ګیله کوله زموږ په علاقو کې ګوره نن سبا اخره نشته دی دا لطیفه بس کړئ نوره مه کوه په ښکته باندې ځي بیا نو څوک پې جرنګ دې وچلي او څوک یې بابونو ته واړوي او ښکته لاړې شي بجلیانې پې جوړې شي او بیا د هغې نه سمندر ته ورپورې وځي تاسو پوه شئ دا اوبو یو نظام الله رب العالمین قایم کړی دی نو فرمایي وینشئ الله رب العالمین پورته کوي السحاب الثقال هغې وریځې درنې لره ویسبح الرعد بحمده او تسبیح وایي الرعد دا رعد دا ګریج د دې برېښنا سره چې دا کوم درز راځي دا تسبیح وایي بحمده په حمد د الله رب العالمین سره ولې ان من شیء الا یسبح بحمده دا هم د الله په مخلوق کې یو مخلوق دی یا د رعد نه مراد هغه خاصه فرشته ده کوم چې مأموره ده په بارانونو باندې نو مراد ترې هغه دی ښه والملائکة دا فرشتې من خیفته د یرې د الله رب العالمین نه دا الله د یرې نه چې کوم دی نو ګویا کې د الله تسبیح وایي نو څه وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا فرشتې دا تسبیح وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ندا يسبح الرعد بحمده نو تسبیح او تحمید دواړه پکې چې کوم نه ګویا کې راغلل ښه نو فرمایي یسبح الرعد بحمده والملائکة من خیفته ويرسل الصواعق
او بیا الله رب العالمین د دې برق او د دې رعد سره متصل صواعق را الیږي سره الیږي تندرونه جمع د صاعقې ده صاعقه تندر ته ویل کېږي دا د اوبو هم وي صاعقه ناري صاعقه آبي صاعقه هوایي دا درې واړه وي کله کله دا د تیزې هوا یو ګوله الله ځمکې ته راتاو کړي کله کله د ډیر اوبو یو ګوله الله ځمکې ته راتاو کړي خو دا دومره خطرناک وي دا د ځان سره هر څیز بیا وي تاسو چېرته په دنګو غرونو کې چې په کوم ځای تندر را پرېوتی تاسو به کتلي باقاعده نشان پکې واضحې ښه او د هغې سره چې دا کوم لولو ګټې دا په مخه کې ځکه دا خو د الله د قهر او د عذاب چې کوم دی نو د هغې کنه او کله کله د اور په شکل کې نو د اور بالکل چې کوم دی نو یو لمبه راشي او چې په کوم ځای پرېوځي بس عقل ته هغه چې کوم دی نو ګویا کې اور بل کړي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو بهرحال دا صواعق دي فیصیب بها من یشاء رسی الله رب العالمین په دې سره من هغه څوک یشاء چې وغواړي وهم یجادلون فی الله او حال دا دی چې دوی جګړه کوونکي وي په باره د الله رب العالمین کې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړي یو ورځ پیغام راولېږلو نبی علیه السلام یو سړي ته پیغام ورولېږلو چې ته ایمان راوړه نو هغه ورته وی چې په چا ایمان راوړه وی په نبی علیه السلام وی نبی څوک او بیا وی چې الله څه شیز دی او د کوم شیز نه جوړ دی کوله او په دې کې دا قاصد تر نه چې لږ راشاته شو یکدم ګړس شو په هغه باندې د الله د طرف نه تندر راتاو شو نو فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی الله بس دا الله په باره کې چې کوم دی نو ګویا کې نو کله کله الله داسې وکړي وهو شدید المحال او دقه الله رب العالمین ډېر سخت قوت او تدبیر والا دی له دعوة الحق دقه الله رب العالمین دپاره بلنه د حق ده دا لا اله الا الله محمد رسول الله دا چې کوم دی نو ګویا کې دا د الله رب العالمین هغه چې کوم دی نو ګویا کې حق او سچه کلمه ده والذین یدعون من دون الله او هغه بوتان چې دوی یې رابلي من دونه علاوه د الله رب العالمین نه لا یستجیبون لهم بشیء نو دوی منل نشي کولی د دې کافرانو دپاره بشیء څه شی دوی خو د دوی خبره منلی نشي نه یې دعا قبلولی شي او نه یې خبرې اورېدلی شي او نه ورله فایده ورکولی شي الا کباسط کفیه الی الماء ما ته وګورئ الله یو ډېر عجیب مثال بیانوي د دې مثال داسې دی د بت نه غوښتل داسې دي لکه چې تا اوبو ته لاس طقه شانتې نیسلي بره او ته ورته ووایې چې ای اوبو تاسو تشریف راوچت کړئ او زما دې لپو ته دې ته چې کوم دی نو ګویا کې راشئ او ای لپو تاسو دا اوبه دا دقه شانتې دې خولې ته چې کوم دی نو دا ورتاوې کوئ تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه نو دا اوبه خبرې اوري دا متحرک بالاراده دي چې په خپله باندې راوچتې شي نو الله فرمایي دا بوتانو ته چې تاسو لګیایئ دا داسې ده لکه چې ته اوبو ته ووایې چې تاسو تشریف لږ روچت کوئ او تاسو چې کوم دی نو زما دې خولې ته ځان راورسوئ مهرباني وکئ پوه شولې په خبره باندې که نه نو الا کباسط کفیه الی الماء مگر په شان د هغې خوروونکي د دواړو لاسونو یا د ورغو خپلو الی الماء اوبو ته لیبلغ فاه د دې دپاره چې ورته ورسېږي خولې ده ته وما هو ببالغه او حال دا دی چې نه وي دا اوبو رسېدونکي خولې ده ته وما دعاء الکافرین الا فی ضلال او نه د بلنه د کافرانو مګر په خطا کې د دوی د عبادت ټول ضایع دی ښه ما دعاء الکافرین الا فی ضلال د دوی د عبادت ټول په ټوله سره دا ضایع دی څه فایده ما د دې ته چې کوم دی نو ګویا کې نه ورکوي ولله یسجد من فی السماوات والارض او خاص ته الله رب العالمین دپاره سجده کوي هر هغه څه چې په اسمانونو کې دي او په ځمکه کې دي طوعا وکرها څوک په رضا او څوک په زوره نو الله رب العالمین ته بعضې څیزونه داسې دي چې هغه په رضامندۍ سره کوي اختیاري طور لکه مؤمنان او بعضې کرهن الله ته سجده ریز وي غیر اختیاري طور هغوی چې کوم دی نو د اختلاف حق نه لري لکه باقي کائنات دا ټول په ټوله الله ته سجده ریز دي یعنې د الله د حکم سری تابع دي یا طوعا او کرها نه مراد دا دی چې مؤمنان په رضا سره سجده کوي او دا منافقان دي دی د مسلمان د تورې نه یېرېږي نو بس ته مجبورۍ د لاسه مانځه کې شریکېږي نو ړې غواړي نه تاسو پوه شئ په خبره باندې که او چې کوم ځای کې اسلامي نظام نافظ شي لکه افغانستان نو د مانځه په وخت کې چې څوک دکاندار بار په روډ باندې وویني نو امر بالمعروف والا ورپسې ګرځي پوه شئ په خبره باندې که او په سعودي عرب کې هم چې کوم دی نو ګویا کې
دا نظام په څه وخت کې و اوس لږ کمزورۍ طرف ته روان دی. تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه؟ او دا دغه په پسې ګرځېدل دې ته به داسې ښه نوم به یې ورته وي شرطه نه شرطه نه څه بل څه نوم به یې ورته وي د هغې به ورپسې ګرځېدل نو خلکو بیا د یېرې د وجې نه چې کوم دی نو منځونو له تلل نو طوعا و کرها مؤمن مخلص چې کوم دی نو د الله دا په رضامندۍ سره سجده لګوي او چې څوک د الله نه نه یېرېږي او دغه نه لښتې نه یېرېږي نو هغه بیا کرهن چې کوم دی نو ګویا کې مانځلی ځي نو تاسو پوه شولې په خبره باندې که نو زورور او قارجن پلار د هغه بچي هم چې کوم دی نو د مجبورۍ د لاسه مانځلی ځي نو طوعا و کرها سار پاسي او کنه پاسي خو چې پلار ورته په دې ور باندې شروع وکړي که بیا به خامخا پاسي نو ولله يسجد من في السماوات طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال او دغه رنګ چې کوم دی نو د دې ځمکو د دې اسمانونو دا سوري دا هم الله ته سجده ریز کېږي بالغدو والآصال په سبا او په بیګا کې سبا او بیګا کې چې کوم دی نو ګویا کې دا سوري د اسمانونو د ځمکو دا الله ته سجده ریز کېږي د یو طرف نه راخېږي او په بل طرف باندې څه کېږي پریوځي نو د دې پریوتو نه الله رب العالمین تعبیر په چا سره کوي په دې راحتو سره دوی یو طرف نه چې کوم دی نو ګویا کې د سجدې هیئت اختیاري او په پریوتو سره د دې بل طرف نه د سجدې یو هیئت او یو شکل دا چې کوم دی نو ګویا کې اختیاري بس دی ما خو چې دغه ته رکوع ته ورسو خانم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دعوك الحمد لله رب العالمين والشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين المنتدي كاتلان دالاقي خالد البرشا سيبيو المعروف ومشهور خالد أعرفه مفاد شوي دعاء ونوار الله رب العالمين مغفرة كامل نسيب الله رب العالمين أولاد تيسر الجميل نسيب الله رب العالمين كريم وعلى بيت نعم البدر نسيب الله رب العالمين خوك حبيب صلى الله عليه وسلم سمر خير دعاء مختلف منغوار انت نسيبك سمر شرور وفتن من بنا مختلف منغفنا وانت بنا نسيبك أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين